الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې کله نبی علیه السلام ته نبوت ورکړی شو، نبی علیه السلام باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوړلو نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم خپل هغه دوستانو یارانو هغه ته اومه دعوت ورک او هغه به نبی علیه السلام مجلس او محفل تراوستلو، نبی علیه السلام به هغه ته کلمه ویله او هغه مسلمانېدل او ورځ په ورځ باندې هغه خلک د ایمان په دایره کې د اسلام په دایره کې داخلېدلو. په هغه کې په تیر درس کې د صحابه واقعاګانې هغه تیرې شوې وي، چونکې د څلورم صحابي چې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل باندې خپل واقعا بیانوي. هغه فرمایي چې کله ما اسلام راوړ نو هغه نه درې ورځې مخکې ما یو خوب ولیدو او په دې خوب کې وینم چې ډیره زیاته سخته تیاره ده او په هغې تیاره کې ناست یم، تر دې پورې چې ما ته په خپله په دې تیاره کې څه ښکارېږي نه او ډېر پریشانۍ حالت کې. او د دې نه یو ساعت بعد د دغې پریشانۍ نه یو ساعت بعد چې ما وکتل یوه رڼا ښکاره شوله او هغه رڼا ډېره زیاته ښایسته ده او هغې رڼا چې ما وکتل نو هغې رڼا سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ یعنی د نبی علیه السلام هغه غلام، دا دواړه د رڼا سره دي. نو زه د دې خواله لاړم نو یې ما ترې نه تپوس وکړم چې یعنې چې دې مې کله ولیدلو نو چې دې زما نه مخکې والې دې رڼا ته کړی دی، نو ما ترې نه تپوس وکړو چې د تاسو څه کوئ. نو وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه راته وفرمایل چېرې موږ خو د دعوت د الله تعالی د وحدانیت ورکو چې الله تعالی وحده لا شریک دی، کاغه فی الذات دی او کاغه فی الصفات دی، چې په ذات او په صفات کې څوک شریک هغه نشته دی، هغه وحده لا شریک دی. نو او د دې سره سره د نبی علیه السلام ته الله تعالی نبوت او رسالت ورکړ، د هغې دعوت خلکو ته ورکو. نو چې کله یې راته دا ووایي نو زه رالم د نبی علیه السلام محفل او مجلس ته رالم او هلته کې نبی علیه السلام سره ملاقات مو وشو او اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دا مې ویله. بله واقعه د اسلام د راوړلو د خالد بن سعد بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي هغه هم خپله واقعه په خپله باندې هغه بیانوي، چونکې دا هغه څلورم نمبر یا پنځم نمبر چې دی مسلمان شوی د اسلام یې راوړی دی. د اسلام راوړلو نه مخکې وایي ما یو خوب ولیدو چې په خوب کې وینم چې یو ډېر غټ خندق دی، یعنې یو ډېره غټه کړه ده او په هغې کې اور لګېدلی دی او زما والد صاحب یعنې سعد هغه لګیا دی، هغه ما له دیکه راکوي او هغې ته مې غورځوي. نو وایي په دې کې د مادي ته غورځوي او په دې کې ما نبي علیه السلام ولیده چې زه یې د ملا نه ونیسلم او زه یې د دغې اور نه سایډ ته کړلم او په دغه دوران کې وایي زما سترګې کولاو شولې، زه راپاڅېدم نو ما قسم وخوړه چې دا خوب حقیقت دی، دا بلکل برحق دی چې داسې ما سره هغه د ښېګړې معامله کوي. نو وایي رالم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته مې دا خپل خوب بیان کړ چې هغه ته مې دا خوب بیان کړ نو هغه راته په جواب کې وایي چې تا سره الله تعالی د خیر اراده هغه فرمایلی ده، یعنی ضرور به تا ته په دې کې خیر میلاویږي، داسې چل وکړه چې د پیغمبر اتباع وکړه او الله تعالی د پیغمبر اتباع وکړه او د الله تعالی وحدانیت ومنه او په اسلام کې داخل شه او دا اسلام به تا د اورو د دغې سیزلو نه هغه به بچ کوي. او تا خو دغه دې ولیدو چې نبي علیه السلام ته د اور نه بچ کولي ظاهرا خوب کې ښکاره خبره ده او د چې تا خپل پلار او د دې نه دا معلومیږي چې ستا پلار هغه په اور کې دی، یعنی غورځېدونکی دی. نو بیا رالم د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شلم، چې کله د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شلم نو ما ترې نه تپوس وکړ چې د الله رسول تاسو د څه دعوت ورکوئ. ما ته وایي چېرې موږ خو د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکوو چې الله تعالی هغه وحده لا شریک دی او زه د الله بنده هم یم او د الله رسول هم یم او دې خبرې طرف ته دعوت ورکوو چې هغه د بوتانو عبادت مه کوئ، تاسو د بوتانو عبادت مه کوئ، ځکه چې دا نه نفع ورکولی شي او نه نقصان رسولی شي. او د دې سره سره دا دی
چې دې دا پته نه لګي چې موږ ته چا سجده وکړله او چا سجده ونه کړله. نو لهذا ردینه موږ منع کول او الله تعالی طرف ته دا خلک بوتل چې په الله تعالی باندې ایمان راوړي. نو ما چې کله خالد هغه فرمایي چې ما ته دا عرض وکړی شي چې د الله تعالی د وحدانیت، نو ما کلمه وویله مسلمان شلم. او چې کله زما والد محترم ته یعنی ساعت ته هغه ته پته ولګېده چې دی مسلمان شوی دی، نو هغه زه دومره زیات ووهلم ما تر دې چې په چاړۍ په سر باندې ووهلم او ما ته وی چې ښه تا د محمد اسلام قبول کړی دی چې هغه زمونږ بوتانو ته بدې ردي وي، زمونږ مشرانو ته احمقان او بېوقوفان او جاهلان وي، تا د هغه سړي هغه دعوت قبول کړی دی، د هغې سړي سره ته په اسلام کې یو ځای شوي. ما ورته وی چې والله العظیم په الله مې دې قسم وي چې دغه محمد هغه حقیقت وي او دې صحیح وي چې دا خبره یې کله واورېدله نو نورې را باندې هغه سزا یې را باندې زیاته کړله او ویې وهلم تر دې چې راته وي چې بېوقوفه اوزه چې زما په سترګو باندې او نه لګي. دغه الفاظ یې راته ووي او په دې الفاظو باندې ما ته نور هغه تکلیف راغی او ما ته ووي چې یاره که چېرته د پیغمبر د محمد د دین نه اوړې نو زه به تا باندې روزي بند کړم، رزق به در باندې بند کړم. او خپلو زامنو ته وي چې که چا د ده سره ملګرتیا وکړله نو چې د ده کوم حالت دي دغه حالت به د ده ومهوي. نورونو را سره کلام خبرې وغیره سره بس کړلې چې هغه را سره بس کړلې او د کوره هغه را وشړلم چې د کوره را وشړلم نو ما ورته دا ووي چې رزق که ته ما د رزق نه راکوې نو رزق په مال هغه الله تعالی راکوي. نو چې کله مې ورته دا خبره وکړله نو په دې باندې بیا د نور زیات هغه غوسه شو او وایي خپلو زامنو ته وي چې د سره به بلکل یو کس خبرې نه کوي، بس وایي چې خپل ورونو را سره خبرې نه کولې نو د کور راووتلم رالم او د نبي علیه السلام د خپل د پلار د در نه د کور نه خو راووتلم او رالم د پیغمبر در کې مې هغه حاضري وکړله. او چې کله د نبي علیه السلام کور ته رالم د نبي علیه السلام در ته رالم نو پر راضي وایي چې یاره نبی علیه السلام در ته رالم نو نبی علیه السلام به د ډېر زیات خیال ساته ولې چې ده یعنی ما سره په اسلام کې د داخلېدلو او زما د نبوت د منلو په وجه باندې د تکلیف هغه رسېدلی دی. نو نبی علیه السلام به د ډېر زیات خیال ساتو. او په یو واقعه کې دا دي چې کله یو انسان چې ده ووي چې یاره د پلار ورته ووي چې زه به په تا باندې رزق باندې کوم ده ورته ووي چې رزق په ماله الله تعالی راکوي. نو چې کله یو انسان د انسان د لاس هغه ذلت خوري او د دغه ذلت د وجې نه دی د دغه انسان نه لرې شي او د الله طرف ته راشي الله تعالی طرف هغه د عزت دی، هغه د عظمت دی، هغه د خوشحالو دی. انسان خو به یو ورځ در سره خو کي 2 ورځې به در سره خو کي بیا به په تا باندې هغه احسان جتلاوي تا سره چې کومه ښېګړه کړي هغه به در باندې جتلاوي. نو وایي چې ما د هغه ځای نه هغه راووتلم او رالم او ما ورته ووایي چېرې که چېرته عزت دی نو هغه الله او د الله رسول خصه دی. ځکه خو قرآن کریم کې راځي چې ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون چې دا عزت دا د الله تعالی په څه کې د الله تعالی سره دی چې څوک د الله شي الله تعالی ورته عزت ورکړي او دغه رنګې چې څوک د الله د رسول خبره ومني الله تعالی ورته عزت ورکړي. خو لیکن دا منافقین خلک په دې باندې څه پوهېږي چې عزت څه شی دی هغه الله او د الله رسول خاصه میلاویږي او دغه خلکو به الله او د الله د رسول نه باید دی منع کوله. او دا کرانګي خالد هغه فرمایي چې یو ځل زما د پلار ډېر سخت بیمار شو نو چې کله زما د پلار ډېر سخت بیمار شو نو د نظر ومانو د هغې خلکو به دا نظر یې ومانه چې که زه د دې بیمارۍ نه خدای ښه کړلم نو زه چې دا محمد د کوم رب عبادت کوي د کوم خدای عبادت کوي نو دی به زمانه نور د دې خدای عبادت ونه کي. یعنی د دا اراده وکړه زه ښه شلمه نو زه به د محمد او د محمد ملګرو ته به ډېر زیات تکلیف هغه به رسومه. نو چې کله ما دا خبره واورېدله چېرې د ده خو اراده داسې ده چې دی به د اسلام سخت دشمن جوړېږي نو ما دا دعا وکړله چې الله دې د دې مرض نه مه اوچتوي. نو د هغه دا دعا وه د هغه دا نظر و چې که زه د دې نه ښه شلمه نو زه به څه کوم زه به اسلام ته یعنی محمد او د هغه ملګرو ته به تکلیف رسوم دوی به ښه په عذابوم تکلیف به ورته ورکوم. او چونکې دلته کې د سعد د ابوالعاص رضی الله تعالی عنه
هغه دا دعا ده چې الله تعالی دې دې بیماری نه اوچتو نکي. او بیا فرمای چې ما دغه دعا به کوله چې الله ردی مرض نه ورته تو یعنی صحت مو ورکوي، یعنی په دې مرض نه اوچت مکي او په دغه مرض کې هغه بیا هغه د دې دنیا نه هغه لاړ، خو لیکن الله تعالی ورته صحت ورنکړه ځکه چې د هغه اراده سوه هغه پیغمبر ته تکلیف رسولې وه او د کرنګي مسلمانانو ته نورو صحابو ته تکلیف رسولې وه. دا د صحابو هغه واقعیات دي، وقتاً فوقتاً به دا بیانېږي، دا د نبي علیه السلام د سیرت حالات دي. الله دې موږ او تاسو ته د نبي علیه السلام په سیرت باندې عمل کولو توفیق را نصیب